زمونږ باباجي به وایي زمونږ د مولویانو روزي د اسمان نه ده. مې ولې د نورو خلکو د غرونو نه ده؟ دا به نه وایي ډوډۍ به د کم ځای نه او تنخوا به د کم ځای نه. ما له خو په دې خندا راځي چې څوک دا خبرې کوي. دا چې مولا کم دا به د لوږې مړ شي. دا د لوږې مري. څومره ښکلې ښکلې مخونه یې نیولي دي او خشته خشته پټکي والي دي، لوږه موږه پکې نشته. د حافظانو غریبانانو دوی په قسمت هم دغه 3-4 هزار لیکلی ده، هر ځای کې 3 زره او 4. د غټ شیخ الحدیث 10,000 او 15,000، که چېرته 20,000 پکې د بعضې غټ وي. ما یو ځای بیان کو، ویم زمونږ 4 او 15,000 روپۍ تنخوا نه. یو بابا راته وایي دا د میاشتې، مې نه دا د ګینټې تنخوا خو وي د میاشتې. دویمه خبره بسې، دویمه کې به د عام روم تاسو سره شریکي ادا چې کلم د دین خدمت کوئ خالص د الله دپاره، بس د پیسو نیت به د زړه نه وباسئ. قرآن شریف کې الله فرمایي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. د پیغمبر نه غټ مخلص اړو څوک شته نه، چې څوک د الله بالذات شاګرد دی. او کم پیغمبر الله د پاره خلق بلی ځان نبی نه توې او مقصد یې صرف دی چې د دې مخلوق د الله سره جوړ پیدا کړ. د هغه نه غټ مخلص بلني. بیا هم الله قرآن شریف کې څه وایي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ور اخلاص سره به د دین خدمت کوئ او عمل د عبادت به په اخلاص کوئ. دقه رنګه چې تاسو فارغ شئ. مونږ له لوی غم دی چې فارغ شي نو سبا دکان وباسي، دکان وباسي. څوک د عطرونو دکان وباسي، څوک د رومالونو دکان وباسي، څوک د مسواکونو دکان وباسي، څوک د یو ځای. او ستاسو را چې فارغ شي نو پلار ورته وي زه ملیشیات، نو ملیشیات ته ولېږي، نو علم ته لاړ شي او برباد شي او پاتې شي. نه، کوئ ورسره تجارت. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره تجارت وکړ چې وفات شو نو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراته وو. څوک نجارو او څوک عطارو. وګورئ زمونږ په دې کتابونو کې هر چا حضرت عثمان رضی الله عنه وګورئ څومره غټ تاجر. کوئ ورسره خپل تجارت، خو دین به نه پرېږدئ. مقصد به مو د الله رضی. تنخوا میلاویږي او که نه میلاویږي درسونه کوئ صرف د الله رضا. دارنګې د عامو دوستانو ته ویم چې څه عمل کوئ مقصد د خدای رضا ټینګه ونیسئ بس. او دا به نه کوئ چې دې مدرسه کې تنخوا ډېره دی نه ځم او دې مدرسه کې تنخوا کمه ده او دا به د زړه نه وباسئ. ټول طالبان چې څومره فضلا شوې او عوام الناس ټولو ته دا درخواست دی چې اعتماد به صرف په یو الله کوئ. رازق به څوک ګڼئ؟ شوق سره ووایئ. داسې نه پوره شوق سره، پوره شوق سره، نور شوق سره. تاسو به هم دا سوچ کوئ چې روزي د خدای په لاس کې ده، خدای به ډوډۍ راکوي. بس د دین خدمت کوئ. یو جومات کې کښېنئ لید زبر او با زبربا شروع کړئ. که خپل امامتنی او بل امامي هغه ته وایي راځه په شریکه به دلته درس شروع کړو. سیکنډ ټایم درسونه شروع کړئ. د تنخوا فکر مه کوئ. او تاسو دوستان چې څومره یې تاسو ته هم دا درخواست دی چې یو بچی به مدرسې ته رالېږئ، یو بچی به عالم کوئ د خدای دپاره او د قرآن دپاره او د رسول الله مبارک د دین دپاره. تاسو د ټول نه یو بچی غواړم. هلکه ورکوئ که نه ورکوئ؟ څوک ورکوي؟ لاس اوچت کړئ. انشاءالله ووایئ. شوق سره انشاءالله ووایئ. یو عالم به جوړه. دا به نه وایئ ډوډۍ به د کم ځای نه او تنخوا به د کم ځای نه. ما له خو په دې خندا راځي چې څوک دا خبرې کوي. دا چې مولا کم دا به د لوږې مړ شي. دا د لوږې مري. څومره ښکلې ښکلې مخونه یې نیولي دي او خشته خشته پټکي والي دي، لوږه موږه پکې نشته. دا چې مولا کم دا به تنخوا ده. واقعي زمونږ تنخواګانې نه په مدرسو کې 3,000 او 4,000 د یو مدرس تنخوا. د حافظانو غریبانانو دوی په قسمت هم دغه 3-4 هزار لیکلی ده، هر ځای کې 3 زره او 4. د غټ شیخ الحدیث 10,000 او 15,000، که چېرته 20,000 پکې د بعضې غټ وي. زه د خپل KPK خبره کوم، پنجاب کې خبره نه کوم، هلته زیاتې دي. دغه 15 زره او 4 زره. ما یو ځای بیان کو، ویم زمونږ 4 او 15 زره روپۍ تنخوا نه. یو بابا راته وایي دا د میاشتې، مې نه دا د ګینټې
تنخواه خوی دا میاشت وی پدې ستاسو گزاره کېږي مې قسم په خدای پدې کې خدای ډوډۍ م راکوي پدې کې چای جامه م میلاویږي خشته جامه او مې پدې کې په مونږ خدای پاک حجونه عمرې م کوي هغه داسې حیران شو وی دا څنګه مونږ خو شپېته او یا زره تنخواه اخلو او په هغې زمونږ ګزاره نه کېږي میاشت پس بیا قرضدار یو د دوکاندار نه لار بدلو او ته به یې زمونږ په 4-5 زره هر څه کېږي حجونه عمرې مې په خدای قسم کې رښتیا درته وایم زمونږ څه دی نو خدای حجونه هم کوي عمرې هم کوي ښه جامې داسې جامې خدای راکوي چې تاسو یو کمیس پرتوګ اچوئ مونږ پې د پاسه 2-3 واسکټ اچو او کوټونه هم پې اچو چغې پې لا د پاسه دی او په سر رومالونه او پټکي او بوټان او هر څه خدای ښه راکوي وی دا څنګه حیران شو مې څنګه پرېږده نه وی دا څنګه بیا وی دا څنګه مې باباجي څنګه نه پېژنم خو که دی شک یې راځه ما سره وګرځه په ډوډۍ به موړ ګرځې داسې روان شو نو واپس راغی نو د جیب نه د 5,000 یو نوټ راویسته نو مال یې راکړی مولوي صاحب ښه دا زما له طرف ما هغه خفه شو چې دا پیسې خو تنخواه لږه 15,000 یې راکړې نو چې ته نو مې باباجي لږ ودرېږه دی خوا رامخ کا چې رامخ یې کړل مې ته اوس څه وې وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه تا د جیب نه خدای راویستی او زما جیب له راغی تا غړه کې خدای واچو زمونږ باباجي به وی زمونږ د مولویانو روزي د اسمان نه ده مې ولې د نورو خلکو د غرونو نه ده که د ځمکې نه ده وی نه دا نور خلک ظاهري اسباب لري په هغې بنا دي او زمونږ ډوډۍ په ظاهري اسبابو نه ده بنا مونږ له خدای راکوي ډوډۍ به خدای راکوي قسم په خدای ښکلې ډوډۍ به خدای درکوي یو بچی عالم کې د ډوډۍ فکر یې